دا شایخانه جایز دی، دا وصیت باطل دی، باطل دا نن زده کې. اکشاف رایو بریګیډ کې راچینا ور سره راونی چې مور مې ویلی وی چې مو بیا وطن ته یو څه کله پمړی نه خپا شي سړی پیغام سره دو دوله غټ عمل ورته پوتې دي چې هغه کامیابی ورته وګړي په دا ماشه کوي صداقي بیا پسو کدا یو مړای په 15 لکه په 16 لکه پر وځي انسانون ته پتا اگر تا شډیر لوی تکلیفي فقها لیکلي دي چې دا وصیت باطله دی. دا وصیت دا د مړی د شخولې تا زوی غوښتل دا د وارثونه حق دی، د مړی حق نه دی. دغه مړی په برعکس یو حدیث بل دی چې عبدالرحمن ابن ابي بکر په خوب کښې مړ شه، په خوب کښې د ام عایشه رضی الله عنها ورور و غالبا نو یې چې ام عایشه د ده تر مرګ نه د وروسته د ده د طرفه نه ډېر غلامونه ازود کړل. سړی مړ شه په خوب کښې ویس دا غلامونی ویله ازود کړل. اول خدا چې کېدای شي د نظر په ژوند منلی وي د هغې وجې نه توجیه کړی دو چې اچانک مړ شه خو ډېر ښه بد پرې پوته شول، وصیت یې کړی وي یا دا وجه وه چې مطلب شوق یې وي څه و د هغې مړ یې دی ازودولی. مختلف توجیحات یې لیکلي دي. نو دا خبره خو پارین ها ثابته وه چې بدني عمل ها جایز دی په مړی پسې، مالی عمل ها جایز دی. امیجا ډېرې مسالې پارین بیان کړې وې، هغې نه څه مسالې پوتې وې شرعي احکام دي. په دا الله جل شانه د میج نه پوښتنه کوي مړی د پورا صندوق جوړول تابوت جایز دی که جایز نه دی؟ مړی په صندوق شی نشي ښخولی، دا مسلمه مسله ده. البته یو دوه صورتونه داسې دي چې صندوق جوړول جایز دي. لیا چې کله خوره ډېره پسته وي کاسکا یې نه تم کېږي ډېړېږي د هغې د تحفظ د پوره صندوق جوړولی شي. دوام صورت یې هغه دی چې کله مړی داسې اکسیډنټ یې کړی وي یا داسې مطلب د بدن خراب شوی وي چې ټوکړي ټوکړي وي د به حرمتي کېږي مړی احترام واجب دی لکه د ژوندي انسان. بیا بکسا ورته جوړولی شي خو د همیشې په نن سبا په کومه طریقه یې ذات ورکوي چې ګوره یا ته پلغاریر ته مړ شي د الار مسجد قبرستان ته اوري بیا صندوق په سر پروي، دا صورت یې د جواز فقها نه دی لیکلی. نمبر دو مړی ته زیب و زینت شلولی ورکول رنګول چې ژیره ور غوړه کې بریتینه ور چک کې ور مچي کې یا زنانه ته مطلب بناو سینګار ور وکې فقها لیکلي دا شی ناروا دی، دا ناجایز دی. بله خبره دا ده چې په مړی باندې ځینې خلک 2-3 وره جنازه کوي. دا هم ویس د دکشانه دا غون روایت می دا کراچۍ اسلام آباد دغه مطلب غوټه غوټه خلک نه میز د غریبون خو په جنوزي پوتې وي په مړی جنازه یې کړه مشروع شریعت طریقه دادو. البته که دا سوچول چې په دوبۍ کښې مړی وشل یا په کراچۍ کښې وشل یا په پنډۍ کښې وشل وته یورونه دوستونه ملګري چا جنازه پې وکړه خو خپلونه والیونه رشته دارونه اولیاء نه دو پې کړي نه اجازات ورکړی وه بیا چې یا تروري دوه بوره پې کړی شي دوه بوره یې بیا پې کړی شي نوره د مړي د پوره جنازه دوه وره نشته دی دا غلط یو روایت په مخ کړي دي. درمه زه دا یا ته غلطه خبره د اکشا کې راچې ناروغلي واته یې کړي وي یا تا کړي وي په دوبۍ کښې یې کړي وي ورینه ورسره وي اولیاء ورسره وي بیا ته دوه بوره یاره یورې والیون ورسره دي لیادې شریک شول یا اجازات وکړ چې یاره د روله خو پس په مخ وشخوي خو که والیون دې په اجازات نه وي شوي بل چا کړي وي بیا دوه بوره کړی هم شي یا ته مطلب شرکت وکړو خو شریک کېږي هغه خلک چې اول په جنازه شي شرکت نه وي کړی چې اول شرکت کړی وي هغه دوه بوره په جنازه شي نه شي شریک کېدلی. بله خبره ده چې نن سبو سیاسي نماز جنازې نه دی حولدار صاحب جنازه وکړي پوره مړی وشه په لندن کښې یا ته په پنډۍ شی وا جمګټه ولاړه دی پېښور په چاونه کښې وا ودرې دا شرعي حکم ده المنځه مسله ده د الله سره تعلق دی د خبرې المنځه وره دا څه هسې کلونه خو نه دو دا شی جایز نه دی دا ناروا دي. یو نجاشي رسول الله کړې وه د نجاشي جنازه په دا مسله مش پروسس پر راشي کړې وه د اته متعیده شوه نجاشي د حبشه بادشاه وایي دا جنازه غایبانه رسول الله کړې وه بل چا یې نه دي کړي دا د خاصه وه
او ډېر صحابه په اطراف یې شهیدون شول وتای جنازې وشوه خو رسول الله غایبانه جنازه نه دو پې کړې لہذا چې دا لرې مړی وشي یا ته یې واجم کټا وداري واته وداري دا د شریعت طریقه نه دو دا یې خلک خپل کردار کیدای شي کله ورداسې هم وشي چې مړی شاخ کې بیا څه واجې نامیش دوه برار وکوږي ډېر دلي ها دي په علاقې کښې داسې شوي دي څوک یې امانات ورکړي مځکې ته دا شی ګناه دی دا نه جایز نه دی د مړي دا ډېره بې حرمتي د مړي ډېر غټ بې عزته کول دی د مړي توهین بې عزتي دا حرومه دو چې یورې شاخ کې بعد شاخ دی کو جنات الباقي په پرادې مړي ډاک دی واته عرب ډېر کام دي پکښې چې پوره ویل شوی مسجد نبوي طرف په سایډ امیر صاحب جنات الباقي دی مو واته جنازې کړې دي دا په پرادې مړي دا دوبۍ قبرستان په پرادې مړي په پاکستان شو ډېر فارنر وي غیر ملکي وي پکښې کابل و دغاس وي امډیو دغاس وي یورې د مړی ورسپورت کا ادې دوه بره استال بیا بل ته وړل بیا وته جاکیال وته شخول دا ها د مړي توهین دی دا مکروه تحریمي عمل دی حروم ته نږدې چل ها که مړی په داسې مځکه شاخ و چې مځکه غصب وه په زور چا قبضه کړې وه یا مشفوغه وه چا شفا پې کړې وه بیا وبوسه ځکه چې په داسې مځکه باندې مړي شخول خو څه کې جموته جوړول جایز نه دي نور د عام د روټین چې مطلب امانات مې ویر دی دا بیا خواندې نه ولې بیا ترپرې نه ولې بیا امور ورته دا حروم عمل دی دا نه جایز دی دغې نو ځانونه میشتوس انتهایي په سختي سره دا عمل میشتوس پرېږدي دغې ګناه خبرې و میشتوس رد کوي چې واګوا بیخي پلور وي ورور وي مور وي بس الله پاکو نه وي لیکلي ورسره بیا میشه ګناه خبرې نه ویله وکړي بله خبره دا چې کله ورداس وشي چاولدار صاحب دی کیږي زامن په کراچۍ مثال کې واته چول خان دی پرخان دی واته مړ شو ایله شارب دی ته ویلي وي چې مو خپل وطن ته ورې چې دی په ژاندینې زون ته منتخب کړي باقاعده الدر المختار شامی مضبوط کې تو دی په فکر شه او یې چې کچیرې اولدار صاحب وویل چې موی جنوزي لمینځو دا مفتی صاحب کوي ادغه په شریعت شهید خبراندو کا صالح خان په روغه شاه خبره دو چې دا غلط روایت ختم شي دا هیڅ مقام نشته لیا وویل چې یاره داستو چې مو بوندو په پلونکی دوی ته مې جنازه یا تنه واتو مې شاخوي کورته پلونکی دوی ته مې وره لیو موتا داس کا پانر وغندې چې کاشیدې په دا پیڅه پالو شوی وي دا شای ناجایز دی دا ټیک نه دی دی په شریعت شي هیڅ حیثیت نشته فقها باقاعده تصریح پې کړی دو لفظ په لفظ بیان کړی دی داسې نه چې اشاره یې ورته کړې دو ایک افن ها ایک کابر ها د وطن ها او د شهر ها او تر دا پوره چې کچیرې یوه سړي وویل چې په قبر مې دا شعر بیا ولیکې قوا پې جوړه کې فقها لیکي چې دا ها مردود دی دا وصیت باطل دی دغې هېڅ مقام نشته په آخر شی یو کمدار او غلی دی پاریندار نه پوتې وه چې کله ور میشتوس داس وکړي چې شال والا ورکوي شال نو میشتوس پارین وویل چې په کلي ګاونډون رشته دارو نږدې خلک یې د پوره دا په چار دو چې د غمجن کور ته دلاسا هغې ته د ایژي ورکولی دی پوره د هغې غم مطلب په غلطي دی پوره چې دیغ دی هغه پام بدل وي په پښتن مصروف نه وي څه خواشې ویري لایا نه دي مړي په سنبلول نو اول دا دو چې میږ هغې ته یې وارث ماړی تر درې ورځې پوره باران ماړی ورکولی شي که پسه دی ورتللو وه که غو دی ورتللو وه که مشه وه که هیڅ وه چې دی خواشولیز کې شي مسلمانۍ اظهار وشي کله ګرله څه غمجنه دو زنانه مصروفې دي خو که چیرې داسې ټیپک تر خوله باندې ماړی واله که ازانډه نه میشتو شالي نه فقها دا حرام دا عمل لیکلی دی ناجایز حرام دا پوهېږئ چې په بادال ماړی ورته کا چې نه ورته کوې بیا سړی در سره خوښوي مطلب دیو خو تبادله دو په دا شی ګناه ډېرې خبرې دي کامې به شي دو په دا شی سود خطره ها دو په دا شی داسې معقد دی چې باطل دی اسلام سره دغې هېڅ تعلق نشته کله ور داسې وشي لکه د میش په محله کښې د مړۍ یو رسم دی میږه شل کورهیي ضربتخانه جیغ دی چې مړی وشي ځینې خلک یې طریقه دا ده چې پیسې والا وچوي په جاموته کښې مړۍ کوي د کور ته درې سره ورځي اجتماعي مړۍ په یوه ځای شي بله طریقه دا ده چې په کلي یې غږ کوي چې پلونکا تی وکړه تی وکړه تی وکړه شا خو ډېره دو اسلامي پلار خو ډېره دو هغې کلي و نو بوج کم شي چې میشت اوس دا مړۍ په خپله تابه ویر کړي خو که نم شوی ورکولی
چا په دې باندې مجبورول بیا په شریعت کې جایز نه دی چې ته خامخا سړي سره لیاره پې کوې چې نه مطلاق وویل کوې چې ته ویر نه رہی بیا تو مړه وشي بیا ته بلکې په دا شی نقشو بیا گزاره کوي دا د اندر د زړه عمل دی اسلامي عمل چې سړی د زړه خپل نه کو پتا به دې په شریعت کې هیڅ مقام نشته دی هیڅ ویلیو هیڅ حیثیت یې نشته نو الله جل شانه دا میش دوستا په غام کښې هم په شودي کښې هم مال نصیب کو چې د حضرت محمد مصطفی نه منقول دی صحابه په عمل کړی دي میشته تشریح کړی دو میشته رسولې دي اکابر امت حتی تر علماء دیوبند پورا چې صحیح ترجمانان دي د خپل مذهب ادا کوشینه کړی دي رسومات بدعات دا شیونه میټاو کړی دي میشته خدای پاک په غیل یار د اعمال توفیق نصیب تنوستایم د الله د خپل رضا د پورا وګرځوي الله دا فهم رکو الله دا پریان کو الله دا په دکلاوا په شهرت په کفر په شرک خفی په شرک جاری نام د الله وسو سبحانك